ګرانو کتونکو په ناصرباغ روډ باندې نن بیا یو دھماکه شوې ده. په دھماکې کې د پولیس موبایل چې کوم دی هغې ته ډېر زیات نقصان رسېدلی دی، خو جاني نقصان چې کوم دی هغه په دې کې نه دی شوی. دې حوالې سره چې کوم پولیس وینا دا ده چې یاره د ناصرباغ روډ باندې د پولیس موبایل ګشت کولو دې دوران کې د سړک غاړې ته چا بم ایښی و. کله چې دا موبایل دې ځای ته را رسېدلی دی نو هغه بم دھماکې سره خلاص شوی دی. په هغې کې بیا د موبایل ته ډېر زیات نقصان رسېدلی دی، خو دې کې چې کوم پولیس اهلکارانو هغه بچ شوي دي. تاسو ته به پته د دې نه یو ورځ پهله هم د دې ناصرباغ تاڼې چوکۍ د سخي پل په هغې باندې حمله شوې وه. په دې شپه باندې حسن خیلو کې په تاڼه باندې هم حمله شوې وه. هغه تاڼه باندې چې کوم حمله شوې وه هغې کې یو پولیس اهلکار شهید شوی مو. د متنو تاڼې چوکۍ د ادیځی په هغې باندې هم حمله شوې وه. نو پېښور کې او بلکې په پوره صوبه کې یو ځل بیا په پولیس باندې په حملو کې ډېره زیات اضافه شوې ده. او تېرو 24 غنټو کې چې کوم دی تقریبا په پولیس باندې چې کومې حملې په پوره صوبه کې شوي دي، په دې کې 15 پولیس اهلکاران شهیدان شوي دي او تقریبا د 8 نه چې کوم دي هغه پکې زیات زخمیان دي. دې کې غټه واقعه چې کوم ده هغه په دیر کې شوې وه، بله په پېښور کې شوې وه. نو الله دې رحم وکړي، پېښور کې یو ځل بیا په پولیس باندې په حملو کې ډېره زیاته تیزۍ سره اضافه روانه ده.